لا جناح علیکم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که چېرته طلاق ورکوئ تاسو زنانو ته ما لم تمسوهن څو پورې چې لاس نی ورولئ تاسو هغو ته او تفرضو لهن او نی مقرر کړي تاسو لهن د هغو دپاره فریضة مقرر کول د مهر ومتعوهن او سامان ورکوي جوړه جامې ورکوي هغو ته علی الموسع په مالدار سړي باندې قدره په اندازه د طاقت داغه دی وعلى المقتر او په غریب باندې قدره په اندازه د طاقت داغه دی متاعا څکدا بالمعروف د رواج مطابق د عرف مطابق حقا لایق دی دا علی المحسنین د نیکانو سره وان طلقتموهن او که چېرته طلاق ورکو تاسو دې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو لاس ورکړئ هغو ته وقد فرضتم په داسې حال کې چې تاسو مقرر کړئ لهن د هغو دپاره فریضة مقرر کول د مهر فنصف ما فرضتم پس لازم دی نیم د هغه څه فرضتم چې مقرر کړی تاسو الا ان یعفون مگر دا چې دا زنانه معافي وکړي او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده وان تعفو او دا چې معافي وکړئ تاسو اقربو ډېره نږدې ده للتقوا پرهیزګارۍ ته مهر معاف کول ستاسو دا پرهیزګارۍ ته ډېر نږدې ده چې تاسو ټول مهر ورته پرېږدئ ولا تنسوا الفضل او مه هېروئ تاسو الفضل مهرباني یا غورواله بینکم په خپل منځ کې ان الله یقینا الله تعالی بما په څه باندې تعملون چې کوي تاسو بصیر لیدونکی دی حافظوا علی الصلوات حفاظت کوي تاسو ساتنه کوي ټول منځونو والصلاه الوسطى او خصوصا دا غمنځ منځنی وقوموا او درېږئ تاسو لله الله تعالی ته قانتین تابعدار فین خفتم پس که چېرته ویرېدلی تاسو فرجالا پس مونځ کوئ تاسو پیاده او رکبانا یا په سورلۍ باندې فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن کې شئ فاذکروا الله پس یادوئ الله تعالی لره کما علمکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو نه وئ پوهېدونکي په هغې باندې چې نه وئ تاسو تعلمون چې پوهېدلی په هغې باندې والذین هغه کسان یتوفون چې وفات کېږي منکم ستاسو نه ويذرون او پریدیت ازواجا بیبیانی وصیتا نو وصیت دی وکي لازواجهم د خپلو بیبیانو د پاره متاعا د نفع ورکولو الی الحول د کاله پورې غیر اخراج بی د ایستلونه فین خرجنا پس که چېرته وځي دا زنانه په خپله باندې فلا جناح علیکم پس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنه چې کوي دا زنانه فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې من معروف د ښه کار نه د نیک کار نه والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وللمطلقات او د پاره د هغه زنانو چې طلاق ورکړی شوی دی هغو ته متاع څکه د جوړه جامه ورکول لی بالمعروف د رواج او د عرف مطابق حقا لایق ده دا خبر علی المتقین د پرهیزګارانو سره کذالک دغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات آیتونه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ آیت غور نه دی کړی الی الذین هغه کسانو ته خرجو چې راوتلي من دیارهم د کورونو خپلو نه وهم الوف په داسې حال کې چې دی په زرګونو باندې و حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه فقال لهم الله پس وفرمایل هغې ته الله تعالی موتو مړه شئ نو مړه شو ثم احیاهم بیا یې را ژوندي کړل هغی ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا د مهربانۍ واله دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن زید د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسي وقاتلوا او جنگيږي تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وقاتلوا او جنگيږي تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وعلم او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی من ذا الذی څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض به ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض ښایسته فیضاعفه چې دوچن کی له داغه د پاره پس فیضاعفه پس چې زیات کی دوچن کی له داغه د پاره دا اجر اضعافا کثیرتا په دوچندونو ډیرو سره والله الله تعالی یقبض
پر تنگی راولی و یبسطو پر آخر راولی و الیه او خاص دغه الله تعالی ته ترجعون واپس بکړی شي تاسو. علم تر آیت غور نه کړی ال الملای ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه من بعد موسی رستو د حضرت موسی علیه السلام نه اذ قالو کله چې ویل غیر نبی لهم خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکن مقرر که زمونږ د پاره یو بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې وجنګیږو مونږ په لاره د الله تعالی کې. قال نو فرمایل هغه پیغمبر هل عصیتم خامخا هل په معنا د قد خامخا نږدې وي تاسو ان کتبه کچرته فرض کړی شو علیکم به تاسو باندې القتال جنگ الله تقاتلو دې خبرې ته تاسو نږدې وي الله تقاتلو چې تاسو به ونه جنګیږئ. قالو ویل هغه وما لنا څه شوي دي په موږ باندې الله نقاتل چې موږ به ونه جنګیږو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وقد اخرجنا او حال دا دی چې راایستلی شوي موږ من دیارنا د کورونو خپلونه او ابنائنا او جدا شوي زمونږ او جدا کړی شوي موږ د زامنو خپلونه. فلما کتب پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم په هغو باندې القتال جنگ تولوا نو هغوی وګرځېدل واوړېدل مخې واړو الا قلیلا منهم مگر لږ د هغوی نه. والله الله تعالی علیم پوه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. وقال لهم او فرمایل هغو ته نبیهم دا پیغمبر د هغو ان الله یقینا الله تعالی قد بعث لکم خامخا مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکن بادشاه. قالو ویل دی انا یکون له الملک څنګه بشي د ده دپاره الملک بادشاهي علینا په موږ باندې ونحن او حال دا چې موږ حق ډېر لایق یو بالملک د بادشاهۍ منه د ده نه ولم یؤت ساعة من المال ولم یؤت او نه ده ورکړل شوي ده ته ساعة پراختیا من المال د مال نه. قال او فرمایل پیغمبر داغو حضرت شمیل ان الله یقینا الله تعالی اصطفاه علیکم غوره کړی دی دا علیکم په تاسو باندې وزاده او زیاته کړی د ده لره بسطتن پراخي فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې یعنی په همت کې. والله الله تعالی یؤتی ورکوي ملکه خپله بادشاهي من یشاء چاته چې وغواړي. والله الله تعالی واسع علیم پراخه علم واله دی یا پراخي راوستونکی دی علیم پوه دی. وقال لهم نبیهم او فرمایل دی ته پیغمبر د دی ان آیت ملکه یقینا نښه د بادشاهۍ د ده ان دا د یأتیکم التابوت چې را بشي تاسو ته تابوت صندوق فی چې په هغې کې سکینتون د اطمینان شی نه بی د زړه تسلي بی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیتون او باقی پاتې شوي نښې بی مما د هغه څه نه ترکه چې پرېښي دي آل هارون خاندان د حضرت هارون علیه السلام و آل موسی خاندان د حضرت موسی علیه السلام و آل هارون او خاندان د حضرت هارون علیه السلام تحمله الملائکه په داسې حال کې چې بارئ به دې لره فرشتې. ان فی ذلک یقین په دغه کې لآیة لکم خامخه نښې دي د نښه ده ستاسو دپاره. ان فی ذلک یقین په دغه کې لآیة لکم نښې دي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان راوړونکي وئ که چېرته تاسو مؤمنانې وئ. ما پس هر کله فصله چې جدا شو طالوت حضرت طالوت بالجنود د لښکرو سره قال نو فرمایل هغه ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان اخیستونکی دی ستاسو نه بنهرین په یو نهر سره فمن شرب پس هغه څوک چې اوبې وڅکلې منه د دغه نهر نه فلیس مني نو نه به هغه زما د ملګرو نه ومن لم یطعمه او هغه څوک چې ویې نه څکلې دغه اوبه فانه مني پس یقینا هغه به زما نه الا مگر من هغه څوک اغترفه چې راوایې خستله غرفتن راوای خستلو غرفتن یو موټی بیده په خپل لاس سره فشربو پس دی خلکو اوبه وڅکلې منه د دغه نهر نه الا قلیلا منهم مگر لږو د دی نه ونڅکلې. فلما پس هر کله جاوزه چې کله پورې وتلو دا طالوت په دغه لښکر باندې هو دا جاوزه چې پورې وتو په دغه نهر باندې هو دا طالوت والذین واغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معهو د ده سره قالو نو فرمایل وقالو نو ویل دغه ملګرو لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت موږ لره اليوم نن ورځې بجالوت د جالوت و جنوده او د لښکرو داغه. قال الذین نو ویل هغه کسانو یظنون چې یقین یې کولو انهم ملاقو الله چې یقینا دی ملاقات کوونکي دي د الله تعالی سره. کم من فئة ډېر ځله من فئة قلیلة
کم من فئة قلیلة ډیر زلل لږه ډله غلبت غالب شوې ده فئة کثیرة په ډله ډیره باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې والله والله تعالی مع الصابرین خاص ملګری د صبر کوونکو دی یا سره د صبر کوونکو نه دی ولما هر کله برزو چې راووتل دی لجالوت جالوت ته وجنوده او لښکرو داغه ته دا طالوت او داغه ملګري راووتل لجالوت جالوت ته وجنوده او لښکرو داغه ته قالو نو ویل دی ربنا رب زمونږه افرغ علینا راتوی کته په مونږ باندې صبرن صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کته قدمونه زمونږ وانصرنا او مدد وکته زمونږ علی القوم الکافرین په خلاف دا قوم باندې چې هغه کفر کوونکي دي فهزموهم پس شکست ورکو دی طالوت او ملګرو د هم دغه جالوت او لښکرو داغه لره باذن الله په حکم د الله تعالی باندې وقتل او مړکو داود و حضرت داود جالوت لرا داود علیہ الصلوۃ والسلام جالوت چې دینو جالوت یې مړکو او مردار کو وآتاه الله او ورکړل دی حضرت داود الله تعالی الملک بادشاہي او الحکمت او پوهه د دین وعلمه او وی خدل د تمیم ما دغه سنه یشاو چې خو خو د الله تعالی ولولا دفع الله او کو چرته نو دفع کول د الله تعالی الناس خلق لرا بعضهم یعنی زنی د دی لرا به بعضین پزن نور سرا لفسرت الارض نخام خورانه شوی به ازمکا ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل د مهربانی والده د فضل والده علی العالمین په مخلوقات باندې تلک آیات الله د آیاتونه د الله تعالی دی نتلوها لولو منګه دلرا علیک پتا باندې بالحق په حق سره یا بالحق په ښکارا کولو د حق بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق و انک یقینا ته لمن المرسلین خامخا د لګل تلک الرسل دغه پیغمبران فضلنا ورواله ورکړه د منګه بعضهم زنی د دیت علی بعضین پزنو نور باندې منهم زنی د دینه من هغه سوق دی کلم الله چې خبرې کړي دغه سره الله تعالی ورفع او پورته کړي دي بعضهم زنی د دینه درجات په درجو کې و اتینا ورکړو منګه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته ورکړی منګه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزه و ایدناه مضبوط کړو منګه غلره به روح القدس په روح پاک سره چې جبرئیل امین دی ولو شاء الله او کو چرتا خو خوید الله تعالی مقتتل الذين نو جنگ بنوي کړه کسان من بعدهم چې رستو دین او من بعد ما جاءتهم البينات رستو دین چرال دی توازی دلایل ولكن اختلافوا لیکن دی اختلاف وکړو فمنهم پزنه د دینه من هغه سوق شو امنه چې ایمان راوړ او منهم زنه د دینه من هغه سوق شو کفر چې کفر وکړو چې کفر کړو ولو شاء الله او کو چرته خو خوید الله تعالی مقتتلون دی بجنگ نه کړي ولكن الله لیکن الله تعالی يفعل كما هغه يريد چې اراده وکي ايها الذين امنوا اي مؤمنان انفقوا خرج کئ مما دا غسنا رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته من قبل ان ياتي يوم مخک د دینه چې راشي د سورز لا بیان چې نه به اخستل خرڅول فی پاغي کې ولا خلتون نه به دوستی د کافرانو ولا شفاعت نه به سفارش کافرانو لرا والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان الله تعالی لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه والله تعالی دی الحي یا الا هو سوا داغنا نشته لایق د بندګۍ الا هو سوا داغنا الحي همیشه ژوند دی القیوم چلون کې د ټول نظام دی د جهان لا تاخذه ننسی غل راسینه پر کاله ولا نوم او نسخوب له خاص داغه لپاره دی ما هغه څه په سماوات چې پاسمانونو کې دی او ما هغه څه په الارض چې پزمکه کې دی من ذا الذي سوق دی هغه کس یشفع چې سفارش به وکي عنده داغه سره داغه په دربار کې الا باذنه مگر په اجازه د الله تعالی باندې داغه باندې یعلم په د الله تعالی ما په سبانه بین ایدیم چې مخکې د خلقونه دی او ما په سبانه خلفهم چې رسول دین دی ولا يحيطون او نشرا ګرول دی بشین څه شي لره من علمه د علم د الله تعالی نه الا مگر بما هغه شاء چې غواړي الله تعالی وسع کرسیه پراخ شوی د کرسی د الله تعالی السماوات اسمانونو ته والارض ازمکتا یا وسع رسیدل د کرسیه علم د الله تعالی السماوات اسمانونو ته والارض ازمکتا ولا يؤوده او نستړی کید الله تعالی حفظهما حفاظت او ساتل د دې ځمکې او اسمانونو دا
حفاظت او دا ساتل الله تعالی نه ستړی کوي. وهو العلی العظیم دا او دا الله تعالی د اوچتو صفتونو والا دی، العظیم لوی دی. لا اکراه نشته دی زور کول، زور زبردستی کول، فی الدین په قبلولو او په منلو د دین باندې، په منلو د عقیده باندې. قد تبین رشد خامخه خخ کاره شوې ده الرشد لاره د هدایت من الغی د لارې د ګمراهۍ نه. فمن یکفر پس هغه څوک چې کفر وکړو بالطاغوت په بندګۍ د غیر الله باندې، د الله تعالی نه علاوه، د الله نه ما سوا چې څه دي د هغې د بندګۍ نه انکار وکړو. نو فمن یکفر پس هغه څوک چې انکار یې وکړو بالطاغوت د بندګۍ د غیر الله نه، ویؤمن بالله او ایمان یې راوړو په الله تعالی باندې، فقد استمسک پس خامخا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقا په کړۍ مضبوطه باندې، لا انفصام لها چې نشته دی ماتېدل هغې لره. والله الله تعالی سمیع اورېدونکی دی، علیم پوهه ذات دی. الله الله تعالی ولی الذین دوست دغه کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی، یخرجهم راوباسي الله تعالی دی لره من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا ته. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی اولیاؤهم الطاغوت دوستان د دې شیطانان دی، یخرجونهم راوباسي دی لره من النور د رڼا نه الی الظلمات تیارو ته. اولئک دغه کسان اصحاب النار اور واله دي، هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه.